السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زما امت 3 کارونه شروع کی نو دې 3 کارونو په وجه باندې به الله جل شانو په دوی باندې څلور قسم عذاب هغه راولي. هغه 3 کارونه کم دي. لومبه کاردار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زما امت د خپل علماو توهین شروع کی الله پاک په دوی باندې څلور قسم عذاب راولي. دویم کله چې زما امت د خپل بازارونو بیلډینګونه دا اوچتای نو دوی باندې دا څلور قسم عذاب الله پاک راولي. دریم کله چې زما امت نکاحونه کوي نو نکاح د مال دولت په خاطر باندې کوي، مال دولت ته ګوري، دیندارۍ ته تقوا ته نه ګوري، نو الله جل شانو په دوی باندې څلور قسم عذابونه راولي. لومړنی عذاب به الله جل شانو په دوی باندې دا راولي چې دوی باندې به قاصالي راځي. دویم عذاب به الله جل شانو په دوی باندې دا راولي چې بادشاه به دوی باندې ظلمونه کوي. دریم عذاب به دوی باندې الله جل شانو دا راولي چې حاکمان د دوی به هغه خیانتګر وي. او څلورم عذاب به الله جل شانو دوی باندې دا راولي چې دوی باندې به دشمن هغه پی در پی یو بل پسې دشمن هغه حملې کوي. نو زما عزتمنو موږ تاسو وګورو چې زمونږ څومره هغه مسلمانان وروڼه په دې 3 اعمالو کې مبتلا دي او په دې 4 عذابونو کې الله جل شانو موږ مبتلا کړي او دا عذابونه په موږ مسلط کړي دي. کني موږ تاسو خپل سوچ وکړو.